السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا نننۍ خبره دا نننۍ ویډیو زموږ دې باره کې ده. ډېرو خلکو موږ ته میسیجونه وکړه چې قاري صاحب زموږ په کور کې جنګ جګړې دي. نو د هغې دپاره بهترین او اسان عمل دی انشاءالله دا ویډیو راسره پوره وګورئ ځکه ډېره بهترین او ښکلې خبرې دي ځکه چې نن سبا که وګورئ په هر یو کور کې جنګ جګړې دي. دا تاسو وګورئ یو نیم به داسې کور وي چې په هغې کې جنګ جګړې نه وي. اوس به خلک وایي چې یاره په کور کې ډېر خلک ویډیوګانې جوړ کړي چې چا کور کې څه مسله وي نو دا وظیفه وکړي او دا وکړي. خو د هغې نه مخکې دا خبره کوي چې تاسو مونځ دا په ټایم کوئ. تاسو به اوس وایئ چې مونږ خو مونځ هم کوو او بیا هم زموږ په کور کې جګړې دي، مونږ وظیفې هم کوو بیا هم جګړې دي. نو د هغې دپاره بهترین او اسان عمل درته ښیم. که څوک وایي چې مونږ مونځ کوو نو ټیک ده، هر سړی کور کې به مونځ دا اول لازمي څیز دا دی چې کور کې به مونځ دا په ټایم کوي. که نارینه دی هغې به جومات کې مونځ کوي او که زنانه دی به کور کې مونځ کوي. 5 وخته مونځ به کوي. دا ورسره پابندي د مونځ دپاره پکار ځکه انسان الله جل جلاله چې کوم حکمونه دي هغه به مني چې څوک مسلمان او ایمان یې راوړی. نو مونځ ورسره ضروري دی. نو د مونځ پابندي دا پکې لازمي ده. دویم نمبر دا صدقه لازمي ده. صدقه ورکوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه ترد البلاء. صدقه چې کوم دی بلا مصیبتونه دا ختموي کنه. نو دغه شان کم از کم صدقه که 10 روپۍ ورکوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وی رسول الله جل شانه ته هغه اعمال ډېر زیات وخت په کم باندې چې همیشګري وي وان قل اگر که لږ وي. نو صدقه هم کوئ. نو د هغې دپاره د اسان عمل هم انشاءالله ستاسو به په کور کې چېرته جنګ جګړې را نه شي. اکثریت په کور کې داسې خلک وي چې د هغې کور والا سره نه لګي یا د کور والا د خپل خاوند سره نه لګي یا د کم پلار چې دا د خپلو بچو سره نه لګي یا دغه شان د دې بچو د خپل پلار سره نه لګي. دا مسئلې هم ډېرې عام دي. خلک دې باره کې میسجونه کوي. نو دا د هغې دپاره هم ده دا بېخي لازمي ده چې دا واورئ. نو اول نمبر دا چې د ماښام د مونځ نه بعد به دا عمل کوئ او هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی چې یا الله یا رحمانو یا رحیمو. دا به 313 مرتبه دا به لازمي وي. دا هر ماښام د ماښام د مونځ نه بعد هره ورځ به دا وي 313 مرتبه یا الله یا رحمانو یا رحیمو. دا به 313 مرتبه وي. او دویم نمبر دا چې اول به درود شریف وي یا 11 کرته یعنی 11 مرتبه دا به درود شریف وي. د هغې نه بعد به بیا په منځ کې به ورله سورة الفاتحه یعنی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. دا به چې کوم دی په منځ کې به دا ووایي. د هغې نه بعد به بیا 11 مرتبه یعنی 11 کرتې به دا درود مبارک دا به ولولې. بیا به دعا وکړي الله پاکه زموږ د کورونه جنګ جګړې ختمې کړي. نو کله چې ته دا عمل وکړې انشاءالله د الله په حکم سره به ستاسو په کور کې هغه اختلافات جنګ جګړې او دغه شان د نفرتونه دا به مکمل ختم شي. دا ویډیو که د هر چا خوښ شوي هغې خدمت کې دا عرض دی چې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ د یوټیوب دا چینل هم سبسکرایب کړئ. انشاءالله بهترین وظایف په تاسو ته دې کې ملاویږي. او بله خبره دا کوم چې تاسو چې هر قسم مسله وي انشاءالله هغه به مونږ حل کوو. مونږ ته تاسو میسج کوئ انشاءالله هغه به مونږ تاسو ته حل کوو.